د قرآن نه وړاندې چې کم کتابونو د قرآن د هغې تصدیق کوي چې دا حق دي او څه چې په هغه کتابونو کې دا ټول په قرآن مجید کې موجود دي. نو دا قرآن تصدیق کوونکي د هغه کتابونو تورات، زبور، انجیل او دغه رنګه څومره صحایف چې په مخکې انبیا علیهم السلام باندې نازل کړي دي الله تعالی، دا قرآن د هغې تصدیق کوونکي چې دغه رښتیا دي، دغه ټیک دي، کوم چې من جانب الله دي او چې کوم پکې دي تحریف کړی دی د الله تعالی طرفه دي نه. نو دا چیلنج چې کله الله پاک جل شانه ورکو نو عربو کې دستور دا چې یو نوی شعر به راغی نو هغه به د بیت الله شریف په دروازه باندې ولیکو. څومره شاعران به چې راتلل یو کړه به ورته لیکلی وه د هغې په شان به دنیا شیکړې چې کوم دی جوړولې واړه واړه هلکان به وو ځکه د شعر او د شاعرۍ دور دا په عربو کې ډېر زیات و. او د الله تعالی قانون دا دی چې په کوم وخت کې د کوم څیز رواج وي کوم څیز ډېري او د کوم څیز رواج نو هغه شان معجزه الله تعالی پیغمبر له ورکوي. نو په دغه ټیم کې د شعر او د شاعرۍ دور و نو الله تعالی د قرآن غوندې فصیح او بلیغ کتاب نبی علیه السلام له ورکو. نو چې کله نو په دغه د بیت الله په دروازه به چې یو شعر ولیکلی شو نو واړه واړه هلکان به راتله او دنیا شعرونه به هغې پسې به یې نورې کړۍ جوړولې دنیا شاعران به راتله ودرېده به ورته. نو چې کله الله چیلنج ورکړو نو یو کس انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر دا صورت چې کوم دی د بیت الله شریف په دروازه باندې ولیکو. لوی لوی شاعران راتلل او ساره پورې به ورته ولاړو هېڅ دې جوړ نه کړ. اخره کې یو لوی شاعر راغی هغه وی والله ما هذا قول البشر په الله تعالی قسم چې نه دی دا کلام دا د انسان د بشر کلام نه دی. والله ما هذا قول البشر دا د بشر قول نه دی بلکې دا د الله تعالی قول. نو تصدیق یو کو چې دا کتاب دا قرآن دا د پیغمبر کتاب نه دی د انسان کتاب نه دی بلکې دا د الله تعالی کتاب دی. یو کسو پکې هغه د مشرکین مکه ته وویل چې تاسو زما د کور ذمه داري واخلئ او ما فارغ کړئ نو زه به ځان له یو کمره کې کښېنم د دې قرآن په مثل کتاب به درله ولیکم. وی دا کس عرب راغونډ شو او ټولو په اتفاق سره ورته وویل چې ستا د کور خرچه ستا د بال بچ څومره ذمه داري ده دا ټوله مونږ په خپل سر باندې اخلو د دې نه بېغمه شه خو یو طرف ته کښېنه د دې قرآن په شان د یو کتاب ولیکه ځکه چې نبی علیه السلام دعوه کوي چې فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم ان کنتم صادقین د دې په شان یو وړوکي صورت راوړی کړو چې تاسو په دې خپله خبره کې رښتوني دی. نو دا شاعر چې کوم دی وي چې ټیک ته که نه نو د شاعر د کور ذمه داري ټولو عربو په شریکه باندې واغستله او دا شاعر یو طرف ته چې کوم د کمره کې یو خوشي ځای کې کېناست 6 میاشتې تېرې کړې او ډېر شي کاغذونه یې ورله چې کوم دی ورکړي وو چې په دې باندې لیکل کوو. وي ده به یو کاغذ لیکو خو چې کله به په خپله باندې ولوستو نو خندا به ورله پورې ولره چې دا خو ما غلط لیکلی دی نو هغه کاغذ به یې وشلو نو 6 میاشتې پس راووتو هېڅ شی نه و لیکلی صرف هغه شلېدلي کاغذونه چې کوم دی ځان سره راواغستل چې دا دومره لیکل مې کړي دي خو ټول زما د ذهن مطابق غلط صحیح نه او بلکې خلکو جوړ کړي دي خو چې کله یې قوم ته پیش کړي دي که نه نو خلکو ورپورې خندل لکه القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة په دې پسې یو کس صورت جوړ کړو چې الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبه قلیل وخرطومه طویل دا یو صورت یې جوړ کړو. نو دی چې کله قوم ته پیش کړو نو دې معنی څه ده الفیل ما الفیل اتی څه شی دی او اتی څه شی دی وما ادراک ما الفیل او تا ته څه پته چې اتی څه شی دی نو ذنبه قلیل لکه چې کوم دی لنډه ده وخرطومه طویل او خړطم یې اوږد دی نو هغه عرب ورپورې خندل دا ته څه ویل لکه دا خو واړوم نه وي دا خو پس لیکه دا شعر چرګه چې هګۍ جي ته پوه شه چې اچي او چرګه چې هګۍ نه جي ته پوه شه چې نه اچي او د دې شعر خو څه مطلب نشته دی دا خو صرف کړی او شنکول نه دي خو دننه فصاحت او بلاغت پروت دی. وما ادراک ما لیلة القدر تا ته څه پته چې لیلة القدر څه چیز دی نو لیلة القدر خلکو ته معلوم نه دی نو ځکه الله تپوس کوي. لیلة القدر خیر من 1000 شهر دا لیلة القدر د 1000 میاشتو د عبادت نه زیات ثواب لري. نو اتی خو ټولو خلکو لیدلی دي تا ته څه پته چې اتی څه شی دی او ټولو خلکو ته پته چې اوږد خړطمې دی او لنډه لکۍ ده نو خلکو جوړ کړي دي خو هغه امت نه دي قبول کړی بلکې د هغې چې کوم موافق خلک وو د یو عقیدې خلکو هغوی ورپورې خندا کړی چې دا شی ټیک نه دی جوړ کړی نو د قرآن مثل بلکې د وړوکي صورت مثل تر قیامته پورې څوک نشي راوړلی دا د الله چیلنج دی.